وقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم وبه قال حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا مالك بن سعيد قال حدثنا عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال انزلت هذه الايه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله. وبه قال حدثنا عمر بن ابي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها لا يفرق بيمين حتى انزل الله في كفارة اليمين. قال ابو بكر لا هذا يمين اخرى بينها خير من بين ومن رخصة الله وفعلت الذي هو خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. درې قسم یمین دی. جلد اول کې بتاسو له ان شاء الله راشي په ترمذی کې او بخاری کې بم دل راشي کتاب الایمان والنذور کې الته په کې تفصیل کوم. اجمال دا سره چې یو دی یمین غموس. یمین غموس دی ته وایي چې په جانب د ماضی کې قسم وخوري او دی وی دا کار مې کړی دی او نه کړی او یا کار مې نه دی کړی او کړی وي په دروغه قسم وخوري. د غم سوک په ګناه کې غوپه والا دا ګناه کبیره ده. دې کې کفاره نه. یو یمین منعقده ده په جانب د مستقبل قسم وخوري چې زه به دا کار کوم یا به نه کوم. نو که اکار وی کوم به وی که حانس نشو یا وی نه کوم وی نه که نو حانس نشو او که وی چې کوم به او وی نه که حانس شو یا وی دا به نه کوم او وی که حانس شو نو دې کې کفاره به ورکوي. او یو دی یمین لغوه. لغوه کې د مونږ او د شافعي صاحب په منځ کې فرق دی. شافعي صاحب وایي یمین لغوه هغې قسم ته وایي چې غیر اختیاري د خولې نه وځي، قصد یې نه. لا والله بلا والله. اوس هم ډېر خلک وایي زما د قسمې غیر اختیاري وځي. او زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې یمین لغوه دې ته وایي چې په خپل غالب ګمان قسم وخوري او تېر وځي. لکه دا یو سړی مې ولید نو ما قسم وخوړه چې زما د قسمې کې دا زید دی. زما غالب ګمان دا و چې زید دی، حالانکې هغه زید نه بل څوک یې د پې تېر وتی. نو په دې کې نه کفاره شته او نه ورکې ګناه شته. الله په خپله فرمایي لا یواخذکم الله باللغو فی ایمانکم. او بیا حدیث دی د عایشې چې انزلت هذه الآیه چې لا یواخذکم الله باللغو فی ایمانکم په قول د رجل کې چې لا والله و بلا والله. نو ګوره ظاهر کې خو د شافعي صاحب دپاره تایید دی. لا والله و بلا والله نه هغه الفاظ مراد دي چې د د اختیار نه بغیر د خولې نه وځي، قصدي نه. لیکن امام صاحب وایي چې نه لا والله بلا والله نه مراد په خپل غالب ګمان قسم خو یا چې څوک لا والله وایي او یا بلا والله وایي نو دی په خپل غالب ګمان قسم خوري. د دې الفاظو نه هغه مراد دي. زه سرپسې شه. نو دلته عایشه صدیقه څه فرمایي چې ان اباها پلار د دې کانه لا یحنسو ځان به نه حانس کو په یمین کې چې قسم به وخوړ ځان به نه حانس کو حتی انزل الله کفارة الیمین. نو چې کفاره نازله کړه اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم. نو بیا به څه چل کوو چې کم به داسې قسم و چې د هغې نه به قسم خوړل نه وو پکار نو زر به هغه مات که او کفاره د یمین به یې ورکړه. قال ابو بکر لا ارى زه نه وینم یو یمین د یمین نه مراد هغه څیز دی چې د څه نه قسم وخوري. یمین خو دې حلف ته وایي. دلته د یمین نه ما یحلف علیه مراد دی. اوراتی اظن غیرها خیرا منها چې ما خو وی چې زما د قسمې زید سره به خبرې نه کوم. یاره اوس خبرې کول ورسره پکار دی، مسلمان دی
نو الا قبلت رخصت الله دا الله رخصت قبلوم هغه څه دی هغه دا دی چې دا کفاره ورکم دا یو رخصت شو اسانتیا شو او خبرې وسره شروع کم وفعلت الذي هو خیر دې کې به تفصیل لازم چې کفاره مخکې د حنس نه ورکول شي او که نشي ورکول نو زمونږ پنځ نشي ورکول او کته وې دلته خوراله چې قبلت رخصت الله رخصت کفاره ده وفعلت الذي هو دا د مطلق جمع ترتیب د پاره نه دی او یا قبلت رخصت الله نه کفاره نه مراد دا قبلت رخصت الله تفسیر دی په خپل کې چې فعلت الذي هو خیر هو دا تفسیر دی ځو سر پسې شه نو دا په ډېرو ځایونو کې نازل دی تکرار د نزول تفصیل تاسو ته ما ویلی دی دې کې هم نازل دی چې رسول الله مبارک په ځان باندې شات حرام کړي راځي به یې پیسه را روانه ده نو الله پاک فوراً وی لا تحرموا ما طیبات ما حل الله لكم قد جعل الله تحلة ایمانکم نو دې قسم کفاره ورکړه او خوراکې شروع د قرنګ خدای ته قسم خوري د ما دې قسم کې تا سره ما جما وکړه نو جما خو سره حلال ده ولې دا حرام په ځان نو کفاره ورکاو دا جما شروع کا خدای سره د قسم او تا سره به خبرې نه کو قسم طلاق نه نو دا په ډېرو ځایونو کې دی ښه ورپسې چې عمرو بن عون قال حدثنا خالد ورپسې چې مونږ به غذا کوله سره د نبي علیه السلام ولیس معنا نساء ښځې نه وې نو مونږ تنګ شوي وو ډېر زیات چې هر وخت غذا لزو هر وخت جهاد لزو او ښځې مو نشته بیبیانې نشته نو اشتها راځي خامخا چې سړی جهاد ته لاړ شي هلته په زنانو غیر اختیاري نظر لګېږي غنیمتونه حاصل شي بنده خوراکو کې هغې سره هم شهوت زیاتېږي نو څه ښځې نه وې نو مونږ وی الا نختصي ځان نه خصیان کو ځان به خصیان کو دا خصیتین مات کی نو بس اشتها د ښځو به ختمه شي نو نه به واده کو نه به بچي راوړو به ټول عمر به په جهاد کې ګرځو بل کار به مونی بغیر د جهاد نه دومره اشتیاق و د صحابه نو فنهانا نو مونږ منې کړو الله د دې نه تاسو پوه شئ په خبره منې کړو چې نه تاسو له ښځې کول خدای پاک حلالي کړي دي نو په ځان ولې هغه حرامې وې صبر وکړې اوس که پیسې نشته بیبي او دولت نشته د ښځو د کولو نو دا ښځې به هم خدای درکړي او جهادونه به هم کوې ثم رخص لنا بعد ذلك ان نتزوج المرأة بالصوم بیا راله رخصت راکړو چې زه خیر تاسو متعه کولی شئ ښځه نکاح اخیستل د ښځې په یو صوبه په یو صوبه ورکړي او دوه درې ځله ورسره نکاح وکړي چې کوم ځای کې تاسو جهاد کوئ یا اسې نو څه دي نو خلکو به وي دا خو زنا ده دا څنګه وکړو لکه زنا کې سړی اجرت ورکوي نو دا خو یو اجرت شو د جما دپاره نو الله دا آیات نازل کړ یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل الله چې الله درته یو شی حلال کړ دا زنا خو د خدای په حکم حرامه ده نو چې الله راته دا شی یو حلال کړ نو ولې ورته تاسو حرام وایې نو وروسته بیا دا متعه منسوخه شوه مسله پکې تېره شوې ده او ما وی چې پوره تفصیل به انشاءالله راشه شي په کتاب النکاح کې ځو سر پسې اشاره اوس د دې لغاتو معنا کوي ازلام د ظلم جمع ده هغې غش ورته وایي چې هغې کې هغه اوسپنه ني صرف لرګي وي دې باندې به تقسیم کو دا مخصوص غشي و په چا به نعم لیکلی و په چا لا نو ته به ورغلې هغه منجور له پالګري له زه سفر له ځم څه وکړم نو پیسې به یې دنه واخېستې زه چوپ موپ پې وکړم او تیلی به یې وړخوله وی غشې ترې راوباسه نو که هغه غشې به راووت چې نعم به یې لیکلی وي دا کار کوه او چې لا ولا به راوت وي مه کوه امرني ربي و نهاني ربي په بعضو باندې به چې اوښ به یې واخېسته جواري به یې کوله اوښ به مثلا 10 کسه به یو ځای شو په شریکه به یې اوښ واخېست او د هغې به یې سې جوړې کړې او بیا به یې غشو له هغې مخصوص نور غشي و
هغې له به یې جولان فاتحې کې ورکړ ماشوم به یې راوستو یو ترې راوباسه نو چې هغه غشې به راووت چې په هغې به یې ایک لیکلي وي ته یوه حصه وړه هغه یې سې کړی مخصوص یې سې سل یې سې 200 هر څونه چې وي که په کم غشي به لس لیکلي و هغه راووته چا په نوم نو یې ته لس حصې وړه او که د چا په نوم به صفر والا غشې راووته وایي ده ته څادر په اوږه که په مخه دی ښه دا ته په سخات کیسه میله نه شو نو دا غشي دې ته ظالم ازلام وایي استقسام څه دی ان یجیل جولان ورکړي دې غشو لره په نهت کو غشي به منې که لا بروت یا نهانی ربي نو انتها بیا بیا کار نه کو او که غشي به امر ورکړه دا مجازي نسبت دی نعم یا امرنی ربي دا کار به کو فعل ما تأمر چې غشي به امر کو غشي په قال امر نه کوي په هغه خط سره امر کوي وقد اعلموا په دې غشو نه کړي اعلاما بذروب په قسمونو یقتسمون به دې باندې به استقسام هم کو خلاص شو خبره اوس دی وای چې دې کې مجرد مستعمل دی فعلت قسمت فعلت اقسمت بیا هغه حلف قسمت وای پیږي په کنه مجرد پکې مستعمل دی او قسوم مصدر دی قسوم قسم یقسم قسمتن دا جدا دی د دې مصدر چې د استقسام بالازلام کوي د دې مصدر بیا قسوم راځي نو دا مولانا صاحب بعضې فعل کې په مصدر په بدلېدو بیا معنا کې فرق راځي زه اوس ورپسې شه اوس هم ډېر خلک دا پالونه کوي که نه کوي دا هماغه استقسام بالازلام یو نمونه ده که نه خلک ورشي نو په دې پېښور کې ځای په ځای د پالګري ناست دي نو هغه کتاب به راوباسي وایي شا به سترګې پټې کړه چې پټې کړي نو وایي ګوته ګرځوه نو ته به ګوته ګرځې په یو ځای ګوته اوس کېده نو چې کېدې نو هغه وګورو چې د هغه په 3 باندې راغلی ده په 4 راغلی ده په 5 هغه څپه راوباسي نو په هغه څپه کې چې څه لیکلي هغه درته واورئ دا وایي ستا فال څوک په قرآن شریف فال نیسي دروغ ګناه ګوته ګرځئ په قرآن شریف کې په یو ټکي ګوته راشي که ټکي داسې آیت باندې راغی چې هغه د حرمت دی یا سخت دی وي بس کار دی خراب دی او که داسې د جنت یا په بل شي کې ټکي راغی بس وي پیسې دله را روانې دي دا فضول په بعضې قرآن شریفونو کې ستاسو خیالي په دې اخیرونو کې پالنامه هم لیکلي دا ټول دروغ دي دا هم حق استقسام ټیک ته چې هغه جواري هغه صورت ته چې پیسو باندې او یا هغه تعلیق د مال به خطرین پکې وي تعلیق د مال به خطرین په تردد او که تعلیق د مال به خطرین نی نو هم ګناه ده شریعت په ته ګناه ویلې ده د دې متبادل ما سره په شریعت کې شته که نه یو کار وی کوم او که نه کوم نو د هغې دپاره د ماسخوتن منځ وکړه او صلات الاستخاره وکړه بس صلات الاستخاره دا متبادل د استسقام بالازلام دی الله سره ولې مشوره نه او د اوغ وخت تقسیم کې نو دا خو جواری ده جواری ولې کې نو غشو له اختیار او دوی داسې فارمولې لیکلي چې پارچا پټ کېږي هغه کاغذ چې راوباسي که نه داسې فارمولې لیکلي چې هغه په هر چا باندې پټ کېږي نو دا ګناه ده دا ناجایز دی قراندازي کولی شي خو دپاره تعیین د حق د اثبات د حق نه جدا شي د قراندازي لکه مثلا یو کس وی 2 بچري د پلار او پلار ورته وایي چې تاسو دواړو کې ما سره پیسې شته عمرې له یو کس لیږم یو به کال له لیږم دونه نشته چې 2 لیږم نو دی وی قراندازي به پکې وکړو یو خفه کېږي بل هم خفه کېږي نو چې د چا نمره ورته به مخکې شي نو دا خو تعلیق د ملک به خطرین نه شو پیسې خو نه دي دا خو تعیین دپاره دی یا طالبان هر یو ځای عبارت وی نو پکې قراندازي شي چا نمره ورته به عبارت وی نو تعلیق د ملک به خطرین نه دی دا د تعیین دپاره دی دا بیا خیر دی هغې خو باقاعده که جایز کار به و که ناجایز به نو په غشو به عمل کو نو په جایز کې خو بیا د غشو جولان ته څه ضرورت دی او هغې خو پې د اوښانو چا ته به صفر ورسېد هېڅ غوښه به نه و پیسې به د مفتو کې لاړه چا ته به 10 حصې میلاو شي پیسې به یې لږې وې چا ته به 1 حصه میلاو شوه چا ته به زیاتې میلاو شوې نو که چېرتې
ثبوت د مال او د ملکیت پې راځي بیا خو قمار و میسر شو او که ثبوت د مال او د ملکیت پې نه راځي نو چې غسي سره مشوره کوي نو الله سره ولې مشوره نه کوي بهتره دا ده چې بیا صلات د استخارې وکړه او که هسې د تعین دپاره کې څه ده تعین دپاره تعلیق د ملک بخطرین بترددین نه ټولو ته ملک ملاویږي خو د تعین کوم چې چاله مخکې کم چاله وروستو کوم یا ملکیت نی ملک نی عبارت ویلی دی که خود ملکیت نشتا نو دې دپاره بیا قرعه اندازی جایزه ده زو سر وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا الذين بن عمر بن عبد الذين قال حدثنا احمد بن عمر رضي الله تعالى عنه قال نزل تحريم الخمر وان بالمدينه يومئذ مدینه منوره کې 15 اشربه په دغه ورځو کې یعنی دغه ورځو کې د 15 قسمه او 15 قسمه شراب د عنب په دغه ورځو کې نو انګورو چې سیزن نو شراب جوړیږي چې سیزن یې نو بیا ته شراب نه جوړیږي د نورو سیزونو نه ها او دا تدریجي او ځکه د نشې نه اورېدل ډېر ګران کار دی لومبې دا آیت راغی دا لومبې و چې رش دا لومبې هغه بلو قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس چې دې ته به وکتل چې اسم کبیر مقابل کې خو منافع راغی یره ګناه ته نه ده مراد ولې چې کومه ګناه نو د هغې په مقابله کې الله پاک ذات منافع نه ذکر کوي منافع منفعت په نیکۍ کې هم وي په ګناه کې هم وي خو الله ته چې نسبت د منفعت بیا په قرآن کې وشي نو هغه د جواز اشاره منافع للناس چې الله وایي چې دې کې منفعت د خلکو دی نو دې کې څه ته اشاره شوایا چې دا شی حلال دی هسې که زه ووایم چې لکه دې شي کې منفعت ظاهري شته ګناه ده خو ظاهري منفعت پکې دی نو د ما جدا نسبت خو چې الله پاک منافع للناس ذکر کړي په قرآن کې ذکر کړي نو جواز ته اشاره شي نو دلته به بیا اسم کبیر ناګناه کبیره نه اخلو ځکه مقابل کې الله منافع للناس ویلی دی نو نقصان به ترې والو اسم کبیر نه څه نقصان نو دویم نمبر حکم راغی چې لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا د مانځه وخت کې حرام شو بس صحابه چې کوم خيار وغي پیشو چې دا شیخ خنري د لومبي نه ځان وسات او چې کم داسې نور صحابه او بس هغوی وایي چې مانځه کې منع شو نو خو خوشی نه دی وروسته به هم نس کم رو د خلکو لکې تنفر پیدا شو نو اخره کې دا نازل شو چې رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه دقه رنګې مولانا صاحب دې کې هم تدریجي دی دارنګې بعضې نورو څیزونو کې هم تدریجي حرمت راغلی دی چې کوم څیز د ګراني او ځان ساتل ته مشکل نو شارع یکدم د هغې د حرمت ټاپه نه ده لګولی چې د خلکو څه ناڅه په طریقه تدریج ته ولې اوس هغه شی نشته اوس اسلام غالب هم دی او احکامات مکمل نازل دي نو اوس هغه زمانه او هغه دور اوس ختم دی ورپسې شه او سوا د فضیخ د کچه او کجورو نه جوړی هذا الذي تسمونه بالفضیخ نو هلته وی چې 15 اشربه ابن عمر وی او انس وی فضیخ نه په مدینه کې 15 قسمه مروجو او دوی چې کم سکل دا فضیخ دوی چې په دې مجلس کې سکل نو دا فضیخ د کچه کجورو نه زه ولاړم اسقي ابا طلحه وفلان وفلان إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر قالوا ما ذاك بحرمت الخمر قالوا أهرق هذا چاٹیوانا ومنگی یا نس فما سألوا عنها تپوسی تیونک بیا پیگے پی چیر دا سوت ویلی کیگی دا موقت حرام دی او کدا سنگ دی سنگا او نی رجوع لها دی شراب و تپس دا خبر دا رجلنا پتاو لگی دا چه خبر واحد دی کن تصدیق موانه غشتا او کتوی چې خبر واحد خو بیا موجب د ځواني او چاټه ماتول او شراب تویول خو مال دی مال ضایع کول خو حرام دی نو دا دومره لوی حکم یې څنګه په خبر واحد ثابت کا نو ما وی دا محتب بالقرائن دی ته پته و چې حرمت راترو ورغی ځکه تدریجي پکې نور آیتونه نازلو زو سر پسې شه
او دا د تحریم نه مخکې و. ها وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال حدثنا عيسى بن ادريس عن ابي حمزه حيانا عن الشافعي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت عمر قال من النبي صلى الله عليه وسلم يقول اما بعد ايها الناس انه نزل تحريم الخمر وهي حرام من په دغه زمانه کې د پنځو نه و. ها همغه ابن عمر وایي نور خمر خو د ډېرو څیزونو نه جوړېږي. ها او د لغوي معنا کې چې د عقل مخامره کوي ورپسې شه. کوم شی د عقل کې مخامره کوي په حکم د خمرو کې دی، یعنی خمر حرام ام حرام. نور خو ما درته د حدودو ذکر کړی دی په کتاب الاشربو کې، ما د خمرو معنا هم درته کړی و، د نور اشربو تفصیل هم درته ویلی دی. ها او د حرمت نه مخکې دا ځکه وایي چې د بعضې خلکو زړه کې دا لفظ راغی چې یاره دا خو مخکې نه پکې تدریجي احکامات راغلي دي، نو په آیت کې مونږ د مخکې نه ځان ساتلی نو دا ولې مونږ څکلي دي؟ نو مخکې حلال و پروا نشته. شابته فضیق ته کچو کجورو هلته یو جومات دی د قبا په لاره چې رځې په هغې یې لیکلي مسجد فضیخ. دا په هغه ځای جوړ دی چې دا کم ځای کې دوی دا د کچو کجورو شراب څکل او حرمت پرې راغی او توی یې کړله. ها او عبیدل خلقو توی کړل. ها او د حرمت نه مخکې. ها او مولانا صاحب چې د حرمت نه مخکې دا څکلي دي د صحابو ذهن کې شبهه ولې راځي؟ دا خو اسم حلال و هغه وخت کې شبهه ذکر راځي چې تدریجي پکې نصوص نازل و ورپسې شه. صلی الله او داسې خطبه ویلې چې داسې چاته نه و اورېدلې. ډېر د آخرت بحث و د جنت خنونه نرم شو، خلکو وجړل. قال لو تعلمون ما اعلموا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نو پټ کا اصحابو د نبي صلی مخونه لهم حنین جراګانې وي. یو سړي دی وخت کې من ابي پلار مې څوک دی؟ فلان حذیفه. حذیفه تپوس کې استا پلان کې نازل شو لا تسألون شیئا ان تبد لكم تسؤکم. دا داسې زون تپوس مه کوئ که تاسو ته د هغې ظهور وشي نو بیا به خفه کي تاسو لره. د هغې تپوس مه کوئ. ولې؟ ټیک ته چې ستا پلار خو یمان دی د حذیفه، هغې کې خو څه خبره نشته. خو کیدی شي ډېرو خلکو په عربو کې ځانونه پردو خلکو ته منسوب کړي. یاد دي که نه؟ بعضې غلامان به وتښتېدلي د هغه غلام یم، بعضې لږ په لاړ وي زه له ده نه پیدا یم. نو که چېرتې شریعت ته ته خپل هغه اصلي پلار ووایي د خلکو په مخ کې به رسوا شي. او ټیک ده چې الولد للفراش ته چا په بستر پیدا یې د هغه زوی یې، خو چې ته من ابي او هغه اصلي نطفې والا ځاني درته وښیي بیا به څه کوې؟ څه پته لګي مور دې چې ته غلطي کړي. نو چې کم مشهور څیزونه دي او استفاضه پکې دلیل دی هغې کې د تپوس اړو ضرورت نشته. د تپوس هغه څیز کې ضرورت دی چې مبهم دی، مجهول دی او ته پې مکلف یې. مبهم دی، مجهول دی او ته پسې مکلف یې. نو چې په کوم څیز مکلف نه او ته هغې کې تپوسونه کې خو اغلوطات دي. پیغمبر درته ستغه ونه وایي او دې نه رټي، دا درته ونه وایي چې زما حتک دی وکړه دلر شه، بیا به څه کوې؟ خفه به شي، بیا ټول عمر به ذلیله به شي. نو حاصل د مسلې دا دی چې د استاد نه اوس هم هغه تپوس مه کوه چې تاله په دنیا کې څه فایده نه، ته پې مکلف نه یا بدیهي محض وي، څه ضرورت دی په هغې کې د تپوسونو؟ زه اوس ورپسې شه.
پلار میں سوکتے چا به استهزاء کو چا حقیقتا اما کې حذیفه خو حقیقتا تپوس کړو خلکو به چې جګړه شوه پردی پلار به ورته یاد او یو سړی به ناقرو کشف عین ناقتی نازل شو په دوی کې ایو الله تاسو شیئا تبد لكم تسؤكم حتى فرغ من الآية كلها کدر توي پیغمبر چې ښه تا خو زموږ استهزاء وکړه حتی دې وکړه دا ورک شي بیا به څه کوې بس بیا خو ټول عمر ذلیله شي که پیغمبر درته مخامخ ده و چې ته خو منافق یې مسلمان نه ما څه غوښتنګې به ټول عمر د منافق داغ در باندې ولګې په بچو دې هم دا داغ ولګې چې د منافق بچي نو دا تپوسونه مه کوه ورپسې شه او دا حیوانات یې د بوتانو په نوم وقف کړي او مختلف نومونه یې ولی شو یو ته بحیره وي صایبه وسیله او حام اوس راځي مولانا صاحب د دې تفسیرونه را روان دي لږ صبر وکړه وإذ قال الله الله به ووایي نو سوال وکړه چې قال خو صیغه د ماضي ده اذ یقولو پکارو نو دا صیغه د ماضي کله تحققا راوړي یقولو قال الله څه معنا یقول قال الله يقول قال الله قال فمعنى دي يقول او دلتا اذ ها هنا صلة دا صلة ظرف دي دا قال دا پارا يقول الله اذ فاغا وقت کے اس رادا دیکھ مائدہ دی مائدہ سے تویلی کیگی ما دا یمید و حرکت تویلی کیگی نو مائدہ درستخان تموایو ولی ذکا پدے کم خلق لاسونو لحرکت ورکی لوخو لحرکت ورکی دا مانا اصل د دې مفعوله ده مفعوله مائده په معنا د موعوده شو لکه عیشه رادیه په معنا د مرضیه او تطلیقه باینه تطلیق خو باین نه دی دا خو باین خو هغه سړی دی دا طلاق خو جدا شوی دی د خولې نه ووتی دی معنا میده بها صاحبها ورکول کېږي حرکت ورکېږي په دې صاحب د دې ته من خیره مادنی یمیدنی مانا میں اکرا قال ابن عباس متوفی کا سمانا ممیتو کا اصل کے اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام متعلق راضی سرازی چے کم دے کے رکھو انی متوفی کا ورافعو کا الیہ نو دلته کې عیسایان وایي چې عیسی علیه السلام یهودیانو وجلی او بیا الله جمع دی که لکه د الله زوی دی او ځان سره یې په عرش په زوی کېنولی دی نو ابن عباس هم د متوفي که معنا چا سره کوي ممیتو کا الله دی وجني ممیتو کا ورافعو کا الی او بیا جمع دی کوي ځان ته اوچتای لیکن کدا معنا کې ټیک ته ما تاسو ته پرون ویلو چې د توفی معنا د موت نه د خپله پوره قبض کولو ته وایي او کدا په موت اطلاق ما انکار نو کړی مې کیږي او مجازن ولې مجازي معنا اخلي الله څنګه دی لکه یا عیسی انی متوفی کا پورا دے اخلم روح نور خلق پورا نہ لم روح تے اخلم او تا پورا اخلم روح جسد دوار او ورافعوکا یہ تفسیر شو رافعوکا الی او کتوے چینا دا متوفی کا مانا دا مرگ دا چوستے وجلم نو بیارستو ایت سرسکے چی وما قتلوه وما سولبوه ولكن شبه له یخبر تعارض را نو چې هر کله تعارض د رستو سره په مجازي معنا راځي نو حقیقي ولې نه لې متوفي کا قرآن کې بل ځای ته ویل کنه الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منافها الت يتوفى ثمن قبس الله يتوفى ولې کتتب اغخبل حقیقی معنی اخذ رستو سرسکے الله يتوفى الانفس حين موتها او والتي يتوفى التي في منامها ها دا عطف دي دا والتي پچا عطف دي هغه مخ کې کړه نو الله يتوفى واپس کړه ما قبل د معطوف عین معطوف کینی ضرب زید و عمرو و عمر تو ضرب نه واپس کې
نو الله یتوفى الانفس الله پاک قبض کوي ساګانې حين موتها لما موت انفس په وخت کې او بیا التي باغي عطف کا په مخ کې الله يتوفى پس کا او الله يتوفى التي لم تمت في منامها اغینا خوب کې ساقبس یو خاص ساد او کته معنا د مرګ کې سیم در سره کوم او بیا به داسې معنا وکم الله اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك زبتا وجنم دوی دې نشي وجل اني متوفيك اني مميتك زدي وجون کیم دوی دې نشي وجل رافعك واستوجتوما زبدي وجنم رستو بدي وجنم دا نه چې واستي وجنم ولي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم يعني سمرتا کی سر الله ویلی چې دی وجل نه دی لوس مخ کې لار شوا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن صالح بن كيسان عن مشهاب بن سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع الدم عن الطاغية فلا يحملها أحد من الناس والصيبة التي كانوا يصيبونها نو ته د دې نه ګور انکار نه کوم چې توفی په معنا د مرګ نه راځي خو د حقیقي معنا نه ده کومه معنا ده مجازي معنا ده شابسه اوس معنا کوي د بحیره ستوي التي يمنع درها للطواغيت دا اوخه وقف کی د بوت پنوم نو فلا يحلبها احد من الناس نو ځان لنه لشي بیا من الناس دا مطلب نه چې رسول کې لشي نه د دې دوه معنی دي یو خدا چې په ځنګل کې پری دی ودا د دې بوت پنوم د غاړه کې وته په دې وخت کې ولا مخصوص نشان کړي نه غلغلا کوي اوسم د زیارت نه غلغلا نه کوي جمعات نه کوي زیارت نه کوي جمعات نه او خصوي د ولې دلیل پیدا کړی وي جمعات غنی دی وای هغه جمعات غنی دی صدقه فطر په واجب دی وضحیه په واجب ده زکات په واجب دی دا مکلف دی جمعات غنی دا خلکو ځان قصې جوړ کړي اصل کې په جمعات زکات پیسې نشي لګول نو دا خلک وایي چې زکات څنګه غنی له نشي ورکول جمعات له نشي ورکول دا دی وجه نه جمعات غنی دی غنی خو نه سړی دی دا ګلدین کاکا دی او کدا خزه ده چې ته وته غنی وي ځان یې پیسې جوړ کړي نو زیارت نشي نوړي وي د شپې را باندې کټاړای نقصان راکړي او په خدای وردی په جمعات چې بیت الله دا د خلکو اوسم دا د هندوانو رسم دلته پروت دی دا اصل کې زمونږ په وطن کې په خو هندوان تیر شوي دلته په هره محله کې هندوان اوسېدل نو هغه د هندوانو رسومات څه ناڅه په مونږ خلکو کې پاتې زمونږ د خلکو هغوی سره تعلق و د هغوی نه ډېر څیزونه لیدلي کتلي دي هغه رسومات پاتې هغې چې به مړی شو تختې الوا به یې پخوله چې مړی به څنګه وشو که نه نو الوا به یې پخوله مړی چې به یې لمبه او سوځولو له به یې وړو نو بس فورا به یې الوا پخوله اوس هم خلک هغه تختې الوا پخوي دا د هغوی هغه رسم دی په مونږ خلکو کې پروت دی هغوی به څه چل کوو هغوی به چې کوم ځای کې مړی ولمبه په هغه تخته او سوځولو له به یې وړو نو څه موده به په هغه کوټه کې ډیوې بلولې نو اوس هم زمونږ خلک بعضې خلک چې کوم ځای مړی ولمبوي وي بجلی مواجنه یې وایي ډیوه بله ساتئ ولې وي څلوېښتو ورځو پورې دا مړی دې ځای له روح راځي ګوره دا رسم شي هغوی به چې کوم ځای مړی وسوځاو نو هلته به څو ورځې تلل شمې به یې بلولې اوس هم بعضې خلک دا رسم کوي شمې بلوي نو اوس زمونږ خلک په زیارتونو لګیا دي او د جمعې په شپه په نورو شپو کې شمې بلای هلکه دا کم دی نه دا په حدیثو کې په قرآن کې راغلي دي یا د سلف و اقاویلو کې راغلي نو دا ډېر رسومات په مونږ کې پاتې دي نو اوس هم ډېر خلک څه چل کوي څاروي زیارت په نوم باندې وبخي شته داسې ډېر زیارتونو ته خلکو ځمکې بخلي دي زیارتونو ته خلک څاروي بخي زیارتونو ته خلک چرګوټي بخي خو خیر اوس خو د منجور نه زیاتې کېږي منجور ورې ډز ورکړي هغه زمانه کې چې د بوت په نوم به یې وقف کړو نو منجور به وایي چې دا څاروي خو به ډېر بوډا شو څومري دا به حلال کړو نو ځان له به یې حلال کړ نو دا حقه سوچ اوس هم را روان دی نو بحیره دا به دوی نظر به کړی و چې که دا کار مې وشو نو دا پلانکۍ وخه به د پلانکي بوت په نوم
هغوی به ورته خدایان وي الهه وي دا به وقفي او په هغې کې به دوی یو خاصه نښه پیدا کړه یو خاصه نښه به یې پکې ولګوله په دې غوږونو کې به ورته دا نښې لګولې ښه مخکې لاړ شوه ودېږه یو منټ او صایبه څه ته وایي دا التي یسیبونها دا به یې خوشې کړه د الهو بار به یې پرېنوړو پی به یې ترې اخېستل او بار به یې پرېنوړو تصویب خوشې کول ورپسې لاړ شه وسیله څه ته وایي الناقة البکر دا به باکره ناقه وه چې ړومبی به یې بچی وشو تبکرو فی اول نتاج الابل په اول د نتاج د ابلو کې به یې ړومبی بچی وشو ثم تسني بعد بانثى دا اول به یو لور شوه مؤنث بچی ورپسې به بل مؤنث وشو منځ کې به ذکر نو وصل د انثى سره برابر بس دا به یې د بوتانو په نوم خوشې کړه یسیبونها لتوعین ان وصلت احداهما بالاخرى ليس بینهما ذکر وصلت دا چې یو بچی به منثی راوړو او بل بچی به او حام فحل د ابلو ته وایي صام څه هغوی به وی چې لس اوښې ته مال شي بس دا د بوتانو په نوم وقف شو دا سم نر دی یضرب الضراب المعدوده پیدا قضا چې هغه خپل ضراب به پوره کړل او لس اوښې به ته مال شو بچي به یې راوړل نو ودعو پرې به یې ښول للطواغیت او بند به یې کړه د بار وړلو نه بار به پرې نه وړو سموه الحام دا خپل نومونه یې ولې ښودي زه اوس ورپسې شه نو فرمایی او عائشہ چې او فرمایل علیه السلام رأیت جهنم دا می ولید ګوره دې نه مالې جهنم پیدا دی یحتم بعضها بعضا یو بلې یا جهنم یوې سب بله خوړله او بلې سې بله خوړله تاسو دا نه دي ما لیدلی دي تاسو دا چې کوم ځای کې اوسپنه ویلې کېږي که نه د اوسپنې د ویلې کېدو بټۍ تاسو لیدلی ده نه دی لیدلی هلته چې ورشي حیران بشي خو ډېر زیات توي که نه د دې اور نه داسې ته به ورته ګورې او د دې اور نه به داسې غرونه جوړېږي او د دې اور نه به داسې د حیواناتو په شکل جوړېږي یو به په یو کې دننه کېږي بل به په یو وریځ ورته نه ګورئ تاسو د وریځ چې تاسو ګورئ که نه نو داسې یو وریځ په یو کې وردننه شي بله وریځ په بل کې یو پیمال کوي بل دا معنی یحتم بعضها نو دا اور دا لمبه راشي دا نور اور ختم کی نو په بل راشي نو هغه نور اور اخري داسې لګیایي او عمر مې ولیده رأیت عمر څوک دی دا مولانا صاحب یو کافر تیر شوی دی عمرو بن لوحی لومبې هغه کولمې راښکلې په اور کې و اول من صیب الصوایب دا لومبې هغه ایجاد کړی چې څه لکه چې دا اوښه چې دا نمونه کار وکړي مثلا دا به بوتانو ته خوشې به بار به پې بیا نه وړي پوهېږې په خبره او تصویب ورته ولې وایي خوشې کول او مولانا صاحب بحیره ورته ولې وایي بحر دریاب ته وایي نو د دریاب د اوبو نه څوک نه فنا دي که نه ترخې اوبه وي نه پې پټې اوبه کولی شي فصل دله سوځئ نه پې څاروي اوبه کولی شي نه شي څکرې نه ته نو دا منع شي د عمل نه څوک پې عمل نه کوي ځکه بحیره ورته وایي شابتې او دا حام یو منټ دا حام ورته ولې وایي حما یحمي حفاظت ته وایي حما چاردیواری ته وایي که نه شپول ته محفوظ شي ورسره فصل نو دم لس اوښې مال کړې ځان یې بند که ځان یې بچ که د کار نه بس اوس به دقسې د بوت په نوم ګرځي څوک به پې بار نه وړي نه پوه شئ په خبره نو بحیره ورته ولې وایي شابسې په د بحر په شان انتفاع ته څوک نه اخلي صیبه ورته ولې وایي خوشې شوې د تصیب یې شوې دی حام ورته ولې وایي ځان یې بچ که کمال یې وکړه دا خون بچي لس اوښې ته مال شوې
او بچی تی پیدا شو ځان بچ کو اوس پې څوک نوړي بل کوم یو وسیله ولې وایي ځکه بچو کې انسا سره وسو کې منځ کې ذکر نشته بل کوم یو هلکه ځه زور پسې شه ها باب قوله تعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال توفیتنی سمانا زدی اوچت کړما نو كنت انت الرقيب عليهم او کدا بل معنا کې د وفاتم کول شي ولما توفیتنی چې د مړ کړم عیسی علیه السلام په ورسو بیا مړی کنه چې رستو راکوز شي ها قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس انكم محشورون الى النار حفاة عراة غرلا لومبه بداسي بیا به جامې ورکړی شي بیا به سپلې پڼې ورکړی شي غرلن بیا به اندامونه هم ټیک شي ها ثم قال كما بدانا ولا حق نعيده وقدم علينا انا كنا فاعلين الى اخر الايه ثم قال الا وان اول الخلائق يحصى يوم القيامه ابراهيم وعلى وانه يجاء برجال من امتي فيؤخذ به د لول لومبه جامه ورکول شي ځکه د بیزتی شي و چې اورته غردو جامې ته وستلې وي دا د فضیلت جوزی شو پروا نشته د بعض انبیاو فضیلت جوزی او فضیلت کلی وي کلی فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حاصل او جوزی فضائل د بعض صحابه پر پیغمبرانو شته ورپسې شاه او یا به اول اضافي کم کړه اول حقیقي وي اضافي وي نو په نسبت د نور خلق اول دی او په نسبت د نبی علیہ السلام دویم دی اضافي شو ها فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك فاقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم بعض علماء لیکلي تاسو ته وایم چې نور خلق چې د قبرونو څومره پاسې بربند به پاسې شته پکې یو روایت لومبه په پاغي کې ابراهیم علیه السلام له جامه ورکړي او نبی علیہ السلام چې قبر نه پاسي نو اوریان به نه پاسي ابا ملبوس په ثياب د قبر نه پاسي نو ګوره دا اول اضافي شو دا اول اضافي شو زو سر پسې شه فيقال ان هؤلاء لم يزالوا مهتدين على احكامهم منذ خلقتهم باب قوله تعالى وان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم وبه قال حدثنا محمد دا ګوره سوي وانه يجاء برجال من امتي زما ته امت بعض کسان به امت نه امت اجابت ما اخلو امت دعوت فيبتخذ بهم ذات الشمال زبم یا رب او صحابي مرګري می تصغير د تذلیل د پاره یا لګ دي زکا تصغير راغی یا تذلیل یا لګ فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك دا هغه خلکو چې د پیغمبر مبارک د وفات نه پس مرتد شوی دي دا یو څو کسان مرتد شو ولې مرتد شو بعد د 2-3 ورځو مسلمانان بس غیب ورلکه اسلام پورا راسخ نو ایمان یې وروړي خو لا پورا راسخ نو لاړل مرتد شو بعض مانعین د زکات او انکار وکړ لاړل مرتد شو نو فانك لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم شوم خو زپه ما ته پتا و او فلما توفيتني كنت انت ذي قبض کړم معنا مجازي کول شي امر لو كنت انت الرقيب عليهم فيقال ان هؤلاء لم يزالوا مرتدين على عقابهم وسبارتهم نو ګوره پیغمبر مبارک د خپل صحابه نه دی خبر دون خو الله خبر کړي دا کار بکی لیکن خپل صحابه وته نه دی معلوم چې دا مرتد شوی زمانہ پس ها خلک وای پیغمبر مکمل د خپل امت نه هر وخت په هر حالت کې خبردار دی او خبرېږي خپل صحابه نه دی خبر یو صحابي مرګري مدي ودا ستانه پس مرتد شوی تاسو ویږي نو دا اعمال د امت پیش کیږي خو اجمالی اعمال یا د بعض خلکو اعمال د هر چا خو نه پیش کیږي او نو پیغمبر ته د وفات نه پس د هر امتی او د ټول امت دا علم خدا الله دی خدا الله علم بندله ثابتول دا ډېر جرم دی مولانا صاحب هر ځای کې د وفات نه پس حاضر ناظر دی نو چې دلته حاضر دی او بل ځای حاضر ناظر دی پیغمبر مبارک د وفات نه پس نو بیا خو په خپل منبر هم حاضري چې کم جمعات او مسجد نبوي نو بیا د خپل صحابو نه ولې خبر نو بعضې څیزونه په طور د معجزې د رسول الله مبارک د وفات د پس هم د هغه معجزه موږ منو لکه قرآن د هغه د وفات نه پس معجزه ده
نو بعضې معجزتن بعضې څیزونو صدور راشي نو اخو خارق للعادت اموري نو بس خلق د هغې نه کلي استدلال کوي نه د جزئي نه کلي استدلال مه کوه زه اوس ورپسې شه باب قوله تعالى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم وبه قال حدثنا محمد بن عقیده کلکه نیسئ مولانا په عقیده کې اس قسمه معمولی غوندې توهم مه کوئ او په عقیده کې ټیټ نیسئ د الله صفت خاصه حضور پاک له ثابت نه کړئ ګورې مرګ وخت کې شیطان راځي تباه به دې کې بیا ګوره زه تاسو یو مثال در کوم کومه چې اوچه جامه اوچه نو چې هغه لمدی نو هغه زرو بنالي داسې ده که نه ده او کومه چې لمده جامه یو تا نچوڼ کړې وي وایه زرو به اخلي داسې ده که نه ده نو چې کم نو قانون دا دی چې ځان اوچ ساته په توحید کې اس قسمه د شرکیات و شایبې په ځان کې مه راوله نو شیطان دې نشي تباه کولی د جنت کتن په وخت کې او کنه سناسه شوایب در کی وی او سناسه د داسې اعتقاداتو کې سبازي قصې پسې در کی وی نو ګورې شیطان بری د ځن کدن وخت کې لټ مرتد بده کی الله تعالی په ذات د وحدانیت او د توحید عقیده ټیټ ساته مکمل کوم اوصاف چې د باری تعالی دي او اوصاف خاصه د رسول الله دي هغه اچاله مونږ شو ثابته ورپسې شه وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انهم محشورون واننا سنؤخذ بهم دی بزر د دین است كنت عليهم شهيدا نو شهید د شهود د ماخوذ نو حاضر ناظر وکړي د خدای بندگان دا سوي دا خو د صحابو د پاره د شهدا او لفظ استعمال شوی نه دي زمونږ د پاره چې تاسو په وایي نو گواه خو لازم نه چې هر سړی گواه دپاره خو مشاهده او شهود لازم نه دی تاسو ته خو ما خبره کړې ده پاره زه اوس ورپسې وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم الى قوله العزيز الحكيم سورة الانعام قال ابن عباس رضي الله فلم تكن فتنتهم د فتنې ما تاسو ته ډېرې معنی دي دلته معذرت او بانی دي هلته به بانی نه دنیا کې خلک بانی کوي هلته نشي کولی قیامت ورځ هلته کته وی چې دا و دا ځمکه به حاضره کې دا ګناه دی کړی که دا دي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد هلته بانی نه چلیږي ها معروشات کم لغات ذکر کوي ما هغه بوټي دی یوړه شو چې سفر ته جوړېږي لکه انګور بره سفر جوړېږي یا غیر ذالکه کدو شو دام برخیږي تورې شوه برخیږي ها لانذرکم به کوم خطاب اهل مکه ته دی حموله ستوي هغه څاروي يحملو چې بار پې وړلی شي ولا لبسنا ګورې لبسا یلبسو ضربه یضربو اختلاط او التباس ته وی لشبهنا او یو لبسا یلبسو د سمع یسمعو هغه غوستو ته وی لبس ینأون منا یتبعدون وهم ينهون عنه وينأون ينهون عنه قرآن خلقا من کوي وينأون په خپلم تلری کېږي نه الری والی ته وایي تبصلو کوم ځای کې راغلی دي وذکر به ان تبصل نفس بما کسبت ان تفضح چې رسوا بشي اصلا د قیامت پر ورځ باندې رسوا نشي نصیحت وکړي خلکو ته ابصلوا منا فضحوا باسطوا ايديهم سدي ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم لا سن خورول د قبض د روح لپاره او دې معنا کوي چې بس ضرب ته وای باسطوا ايديهم وهي به استكثرتم كم ځای کې یا معاشر الجن قد استكثرتم من الانس په انسانانو کې خدا نه ډېر مرګري پیدا کړي دي یعنی ادللتم کثیرا او زرع من الحرث کم ځای کې دی لکه وجعلوا لله ما شابسه جعلوا لله من ثمراتهم ما لهم نصيب ما لهم كم ذي وما لهم نصيبا هذا الله
وللشیطان والاوثان نصیبا دا د الله او دا د شیطان په وسوسه بوتانو لورکې نو ځکه شیطان استعمال اما اشتملت علیه ارحام الانثیین هل تشتمل مشتمل نه دی الا على ذکر والانثى رحم په دې دوه ولما تحرمون بعضها وتحلون بعضها نو بعضی دا خو پکې د خدای را طرف نه چا نو بعضی حلالوي د بوتانو په نوم او بعضی حراموي مسفوح دم محرق ته وایي صدفه معنا اعراض ابلسو مخکې ابسلو سین مقدم او دلته څه دی لکه لا مقدم دی او یسو مایوس شو او ابسلو بلا معنا کوي وختي معنا فضیحو وکړه کنه دلته بلا معنا کوي اسلمو دی اوس پارلی شو او سرمد دائم ته وایي اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا ابسلوا الى جهنم ابسلوا الى الهلاك استهوته الشیاطین کم ځای کې دی لکه ها زیو خایا کالذی استهوته الشیاطین ای ادولته تمترون مانا تشکون فی اذانهم وقر کونوال دی د سنا د حق دوریدونه او وقر بار توي وقر بار توي فرق يتصرف او اساطير واحد اسطوره او اسطوانه دي تروهات توي تروهات په یعنی باطل شي اساطير الاولين باطل قصه چې حقیقت ولني او بأساء ارسلنا الى من قبلك فاخذناهم بالبأساء ده بأس ماخوذ ده وده بأس تکلیف توي او بؤس ستوي زد خوشاليتا ارنا الله جهرة معاينة او سور كم ذاك راضي لك ونفخ في السور جماعت ده سورة مفرد او سور جمادا لك سورة او سورة يوتوي او سور ډیرو تبیا وای ملکوت کل شیء وكذلك نرى ابراهيم ملکوت السماوات والارض نو ملکوت څه ته ویل کېږي دا غي معنا کوي دا مبالغه په ملک کې ده بادشاہي لك رهبوت خير من رحموت یرا بهتر ده رحمنا دا نه دفع د مضرت اولاد په نسبت د جلب منفعت رهبوت یرا بهتر د رحمنا څه مطلب که چا باندې رحم وکي یو 10 روپیا ورکي دومره بده دونه بستا کارونه کی خو چې کوتک وتاونی چې بمړ زغلي لکه ترهبو چې سړی او يرول شي بهتر دي ان ترحمه د جنت په قصو دومره سړی نیکیږي نه لکه دا دوزخ سخته چې وته ذکر کې او څومره سړی الله تراغب کېږي نو ملکوت په مبالغه په ملک کې ده ولما جن عليه الليل ازلم على الله حسبانه سمانا حسابه او ما ویلو چې په علا راشي الله ته نسبت شو نو چونکی وعده کوي او وعده پوره کوي نو ځکه علا راځي او حسبان بل معنا کوي مرامي دا شیطانان چې برخیږي نو اولی په شغلو باندې ورجوما للشیاطین مستقر په صلب کې او مستودع پر رحم کې او قنوه غنچک ته وایي اسنان قنوان جمع قنوان دی لکه سنون سنوان زو سر پسې شه باب قوله تعالى وانه مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو به قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد الله قال مفاتيح د مفتاح جمع مغشته شي مراد څه شي شو خزانه ولې خزانو ته جرنده لګیدل او د مفتاح جمع غشته شي کنجانه نو ذکر د کنجي مراد ته بیا خزانه ده ورپسې شه قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن شهاب بن صالح بن عبد الله عن ابي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث دې کې حسب نشته ما تاسو ته مخ کې ویلو په دې موقع کې رسول الله مبارک تعالی پنځه مستحضر دي دا غي بیان وکړه ها وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير باب قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية يلبسكم يختلطكم من الالتباس يلبسوا يختلطوا شيعا فرقا
نو دا کې بیا ټول امت تبا کیږي عذابا من فوقکم چې باران راشي د باران عذاب ټول امت تبا کیږي ځکه یعوذ بوجهک عذابا من فوقکم لکه لوط علیه السلام په قوم چې کاڼي وورېده د باران دام د باران شو عذابا من فوقکم لکه اصحاب الفیل باندې چې د ابرهه په لښکر د باران کاڼي راغلي عذابا من فوقکم دام دی لکه چې جزورونه در باندې باران وشي میزایل راځي د باران یو میزایل چې پرې څومره علاقه تباه کوي یو بم چې پرې د باران څومره علاقه تباه کوي دا ټول عذابا من فوقکم چې ګرمیم ده نور بعضې وخت کې دومره تېر شي چې خلک سوځوي دا اوس بارانونه خو من فوقکم او بل څه شی دی او قال من تحت ارجلکم د ځمکې د لاندې نه ځمکې لاندې څه معنا ځمکه به وشلېږي لکه خصب به راشي من تحت ارجلکم لکه قارون خصب شو که نه او بل من تحت ارجلکم څه د ځمکې نه به اوبه راوخوټ کېږي یا من تحت ارجلکم زلزله به راشي دا هم پکې ده یا نن سبا د من تحت ارجلکم دا مینون هم دي دا هم د ځمکې دننه دي مین نه دی دا ټول پکې داخل کا یعوذ ذکر دی کې امت ډېر تباه کېږي او یلبسکم شیعان شیعان ډلې ډلې به کو او اختلاط یلبسه اختلاط یو به یو ته کافر وي بل ته کافر وي یو به یو وجني یو بل ویذیق بعضکم بأس بعض قال رسول الله هذا اهون قال یو خو خامخا راوله شابه دا دونه امانو ځکه چې امت ډېر تباه کېږي او دې کې هم تباه کېږي خو لږ ذو سر پسې شا حدیث تیر شوی ظلم بچا نه کړي دا غیدا خیالو چې ظلم تنوین د پاره دا تقلیل د تنکیر لږ ظلم لقبار سوک کوي گناه صغیره واغشتا نازل شو چې ان الشرك لظلم العظیم دلته ظلم کې تنوین د پاره تعظیم دی شابه عمره طویل مو چې مې دلته ظلم نه شرک او تاوله ځکه لم یلبسو راغلی لم یلبسو اختلاط نه کړي نو اختلاط چې ممکن دی ممکن نه ځکه الله وی چې نه دی کړي او اختلاف د ایمان سره د کم یو ظلم کېږي د کفر ځکه د ایمان محل قلب دی او د کفر محل قلب دی نو اختلاط ممکن دی نو ځکه وی لم یلبسو دو سر پسې شه ها بالعالیه جی وجر التخصيص من ویلوا او سوال من کو جو حضور پاک ته بهتر دی ولی وشوا وبه قال حدثنا آدم بن أبي ياسر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يكون أنا خير من يونس بن متى باب قوله تعالى أولئك الذين هدى الله او دا هغه پیغمبران وګت فرسته ذکر کړی کنه دا غینه پس اولئک دا انبیاء چې مخکې ذکر شو الذين هدى الله فبهداه مقتدي شابه وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا شعبة بن جريج اخبرهم قال اخبرني سليمان بن عقل ان مجاهد اخبره انه سال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال في الصلاه سجدة فقال نعم ثم تلا ومحمد الى قوله فبهداه مقتدي هذا وي مجاهد خبر ورکړي چې سوال وکړ ابن عباس نه چې سورې سواد کې سجده شته کنه زمون په نسبت کې شته یاد ولي کنه وقال نعم ثم تلا ووهبنا الى قوله فبهداه مقتدي نو فبهداهم کې انبیاء او ضمیر راځي دي او په دې انبیاء کې داوود تیر شوی دی کنه ثم قال هو منهم داوود هم د دوی نه دی نو داوود سجده کړې ده خر راکعا وانا خر راکعا وانا او ما تعالی وی پیغمبرانو اتباع کنو داوود پکې داغه اتباع کنو داوود سجده وکړو داوود سجده دا ذکر چې بعض حضرات وی سورۃ صاد کې سجده نشتا وی دا خور داوود علیه السلام ذکر چې خر راکعا وانا بالکل داغه قصه ده لیکن بل ځای ما تعالی سوې چې فبهداهم اقتده نو داوود پکې چې هغه سجده وکړه موکا ها زاد یزید بن هارون محمد نو سوې ها هو منهم
زاد يزيد بن هارون محمد بن سهل بن يونس عن العوام عن مجاهد قلت للإمام فقال نبيكم ممن پیغمبر صلی الله علیه هغه چانه دی امر چې حکم وته شوی دی ان یقتدی بهم نو چې پیغمبر ته حکم دی اقتدا وشو د انبیاو مونږ هم کوو او په دغه انبیاو کې داوود هم دی نو چې الله وی خر راکې او عناب نو شبتم سجده او کې اتباع به وشي ورپسې شاه كل ذي ظفر ستویل کېږي چې نوکان لري یو هغه حیوانات دي چې هغه نوکان نه لري او هغه چې هغه څه لري لکه نوکان ومن البقر والغنم او بقر وغنم کې حرمنا عليهم شحومهما الآية قال ابن عباس كل ذي ظفر څه شو بعیر شو شترمرغ شو د بعیر ګورې که ستاسو خیالي نو د اوښ خپړې خو په دې سر کې نوکان وي خپړې وي خو په دې سر کې څه وي نوکان وي تاسو نه دي کتلي ما ته پته او شترمرغ کې دي او حوایا مبعر ته وایي اوس غوا چې ده نو ذي ظفر نه ده هغه لاندې مکمل دغه ده غوا هغه مکمل څه ورته ویل کېږي لکه هغې ته څوک هغې ته خلک نالونه وایي وایي ته هم خلک نال وایي چې دا دغه پیوړي نال ورته وایي اس ته هم نال وایي هغه غونډ نوک دی ای های خدایه څه ورته وایي تاسو هلته غونډ یو شانتې دی او د اوښ خو لاندې غوښه ده هغې کې صرف هغه سوکو باندې نوکان دي پوهېږې یا د چرګ شو یا شترمرغ شو خو لاندې غوښه ده په هغې نال نه شي والی د هغې په دې سوکو نوکان دي ذي ظفر دقه چې لاندې غوښه ده تلې یې څه دی غوښه صرف په دې سرونو یې زمونږ په شان نوکان دي سرونو باندې زمونږ په شان نوکان دي دغسې ورپسې شه بقره او غنم خو لاندې غوښه ده یو شان نو هغې صرف وازګې نو ظفر د بعیر حوایا مبعر کول میں زید بعض وقال غیر وغیر د ابن عباس هادو مانا سوارو یهودان واما قوله تعالی هدنا تبنا هایت طایب تا نو د یهود ته یهود ولې وایي د سخي د عبادت نه بیا توبه استوه او بعضې وایي نه د یهودا اولادو د یعقوب علیه السلام د یو زوی نوم یهودا و ورپسې شه وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب قال سمعت جابر بن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل الله يهودا لما حرم الله عليهم نو دا به ویلې کله او بیا به خرڅول ګوره دومره ارامي بچي هلکه د تاسو هم تپوس کوم د وازګې مقصد څه دی وازګه څوک داسې خو نه خوري که نه د وازګې مقصد څه دی چې ویلې نو دې کې څه فرق راځي اوس که سرکه وي شراب وي او ته د سرکه جوړه کړې نو په دې یې قیاس کوه ولې هلته جنس بدل شو د شرابو جدا خاصیت او د سرکې جدا خاصیت او دلته کې خو د وازګې مقصد هم دا دی چې فایده به ترې نه اخلې وازګې نه خو بل څوک نوره فایده نه اخلي غټه فایده خو د وازګې دا ده چې دا ویلې کې وډل ته وباسي نو وایي مونږ ته خو خدای وازګه ویلې ده مونږ ته خو ډل نه دی ویلې نو خبیث بچو وازګه خو څوک نه خوري همدغه ډل ته وباسي که ورپسې شه وقال ابو عاصم حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد كتب الي عن سمعت جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن به قال حدثنا حفظ عمر قال حدثنا شعبة عن عمر عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لا احد نشته یو کس اغیر الله ډېر غیرتي هلکه د غیرت معنا مې درته کړې وه څه معنا مې کړې وه چې ما وی یو کیفیت غضبانی هیجانی په نفس کې راشي د چا د وجه نه یا د شرکت فی ما یختصونه یا اختصاص فی ما یشارکون نو دا ټول عبادتونه د چا سره مختص دي الله سره د پکې غیر شریکه نو الله له غصه ورځي لکه ښځه مینه خاوند سره پکار ده او دا ښځه د خاوند په مقابله کې هغه مینه بل چا سره کوي نو خاوند له غیرت راځي که نه راځي مخکې ځه شاب دی مناسبت شو فواحش ما ظهر منها ښکاره فواحش ښکاره د خبرې کول یو بل سره ښکاره یو بل ته سترګې روزې وهل او ما بطنه پټه زنا کول ولې مولانا په دې باندې پلار له غوسه ور زما لور داسې ولې کوي خاوند له غوسه ور دي نو موږ ټول د الله عبید یو دا سړي او ښځې د الله اما دي نو الله هم په دې غوسه ور دي نشته یو شی محبوب هغه ته مدح سوا د الله نه
د الله مدح ډېره خوښه ده. ولې ما ته ګوره زمونږ هم خوښه ده خو د الله ډېره خوښه ده. زمونږ ځکه خوښه ده چې دا مدح په صفاتو کېږي. نو چې زما صفت ذکر کړي نو ما خوښه ده. نو ګوره زما دا صفت خو زما ذاتي نه دي، ما له چا را کړی دی؟ الله. او د الله صفات د الله سره ذاتي دي. نو چې زه په دې پردو صفتونو په مدح خوشحالېږم، الله به خپلو ذاتي باندې خوشحالېږي که نه. دویم دا چې زما صفات عارضي دي. ښکلی هلکي چې بوډا شي چې چرته جوړ شي، ښکلې جینۍ وي خشته او چې بوډی شي نو زړه وخته جوړ وي، خو لا بیا هم پی ورکړي. دا خدای والا خو بیا پی هم نه ورکوي. نو څه پی؟ او د الله صفات د الله نه زایل کېږي. وذلک مدح نفسه قلت سمعته من عبد الله. دا د عبدالله ابن مسعود نه، دا عمر ابو وائل ته وایي وی نعم او اورېدلی مې دی. شابه قال ابو عبد الله وكيل به قبرا جمع قبيل والمعنى انه ضرب للغضب كل ضرب منها قبيل وظهر. امام بخاری وکیل دلته یو لفظ راځي په معنا د حفیظ دی. وکیل هم ستا د امور حفاظت کوي. او محیط سمانا الله علی کل شیء وکیل. وکیل څه ته وایي چې ته چاته کار وسپارې، ستا د کارونو حفاظت کوي، حفاظت کوونکی دی. او محیط به احاطه کوونکی دی په الله پاک. قبولا جمع د قبیل دی. ومعنی انه ضروب قسمونه د عذاب دي، هر نوع د هغې نه ځان له قبیل څه مخامخ به دله راځي، هر نوع د عذاب به دله مخې راځي. او زخرف القول څه ته وایي؟ هر شی چې ته ډولې کې وشیت او مزینې کې او باطلي هغې د زخرف وایي. وحرس حجرا فصل، دا ګوره مخکې به وخان د بوتانو په نوم وقف کول، اوس حرس فصل به حجر حرام شو د بوتانو په نوم. فکل ممدوح فهو حجر محجور. نو ګوره دا فصل چې به د بوتانو په نوم که چا به خوړه، د بوتان هغه منجوریان هغې به استعماله. حجر هر آبادي ده بنی ته و چې ته جوړه کړې. ولې ورته حجر وایي؟ حجر منعې ته وایي، دیوال دی ته تو که څوک ورته نه پرېږدي ستا شو. انثی من الخیل هغې ته هم حجر وایي. د اسونو مؤنث ته حجر وایي. دا منع شي چې کوم وخت کې دا انثی من الخیس دا دغه شي حامله شي، بس دې باندې بعضې کارونه بیا نه کوي، منډې زغل نه ورکوي، بچی یې غورځېږي. عقل تم حجر او حجا وایي. سړی منع کوي د عبثونه د غلطونه، لیونۍ ګوره ورته په نورونو ګرځي. عقل تا منع کوي د دې نه. او حجر موضع د سمودیانو دی. وما حجرت علیه من الارض فهو حجر، چې کومه ځمکه نه دې کاڼي ته وکړل دا هم حجر شوه، ځکه حجر دې تې ته وکړل، منع دې کړل خلک د تصرف نه چې دا زما ده. حتیم د بیت الله ته هم حجر وایي. ولې دیوال ته تاو دی احجار، یا خلک منع دې ردې د دخول نه چې دا بیت الله یې څه ده بنه ده. مشتق دی د چا نه؟ د محتوم نه. محتوم ورته ولې وایي؟ ختم پیمال کېدو ته وایي. خلق دن ورننوزي او پکې د الله عبادت کې پیمال کوي، لکه قتیل د مقتول. او حجر د یمامې دا یو منزل، خو چې حیا جیم را کم ځای کې راله د منع معنی به پکې وي. دو سر پسې شه هلم د یو دوه درې په معنا هاتو سره دی. ها باب قوله تعالى لا ينفع نفسا ايمانها. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا ابو زرعة قال حدثنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس عملا غمت عليها فذاك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن عملت من قبل. وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر وحماد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراها الناس عملا يتقون وذلك حين لا ينفع. بعد ولې ایمان بالغیب حاصل نشي، دا نښې ولیده که نه، دې باندې خو زمونږ د غیب ایمان دی، او دوی خو نه منه، خو چې ویلي ده نو اوس ایمان راوړي. لا یؤمنون بالغیب په هغې کې داخل نه شو. دا بس پکو مولانا صاحب.